أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سورة الأنبياء 34 نمبر آیات. دی آیات کی یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تسلی مضمون ذکر کیږي او دویم د کافرانو د اسلام دشمنانو لپاره زجر دی چې تاسو د نبی علیہ السلام په وفات باندې خوشحالي مه منوئ. که نبی علیہ السلام وفات شي نو تاسو هم ټول مرئ، یو هم نه پاتې کیږئ. دغه شان ځینې کافرانو به ویل چې موږ به انتظار کوو هغه پورې ایمان نه راوړو، موږ ګورو چې دا مري که نه مري. که دا وفات شي نو پیغمبر نه دی، او که ژوندی و مستقل نو بیا پیغمبر دی. نو د هغې سوال جواب هم ذکر شو. الله تعالی وایي چې موږ د هېڅ یو انسان دپاره ستا نه وړاندې هم همیشوالی نه دی ورکړی چې مستقل ژوندی. مخکې چې څومره پیغمبران تېر شوي دي هغه ټول هم دغه شان وفات شوي دي. مستقل همیشه ژوندی پاتې کېدل د پیغمبرۍ دپاره ضروري مضمون د وصف پورې نه دی راغلی، او دا د پیغمبر د صفاتو د علاماتونه نه دي. نو الله تعالی وایي وما جعلنا موږ نه دي ګرځولي لبشر د هېڅ یو انسان دپاره من قبلک ستا نه وړاندې الخلد همیشوالی. خلد دې ته ویلی کېږي چې مستقل ژوندی مرګ به چېرته هم رانه شي. افإن مت که ته وفات شي فهم الخالدون نو دوی به همیشه پاتې شي. سوال دې استفهام انکاریه وایي، یعنې داسې خو نه ده چې ته وفات کېږي دوی نه وفات کېږي، نو ته چې وفات شي دوی په خوشحاله وي، داسې نه ده. څنګه چې ته وفات کېږي داسې دوی هم وفات کېږي، او دوی بې ایمانه دي نو د دوی انجام هسې خراب دی. نو یره او غم دوی له پکار دی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. نفس هغه شی ته ویل کېږي چې کوم کې ساه پکې، کل ما یتنفس فهو النفس، هر هغه شی چې ساه لري هغې ته نفس وایي. نو ټول څیزونه به چې کوم څیزونه ساه لري دا ټول به وفات کېږي. دا د مخکیني مضمون دپاره زیات تاکید او وضاحت دی چې نبي علیه السلام باندې به هم مرګ راځي، ځکه چې دا نفس ته ساه لري خامخا به وفات کېږي. او وفات کېدل د پیغمبرۍ مخالف نه دي، هغې سره تضاد یې نشته. او دغه شان د کوم خلک چې په خوشحالي مناوهي وایي چې موږ به انتظار کوو د وفات ته بیا به خوشحاله یو، نو هغوی دپاره هم خبر شي چې دوی هم نفسونه دي، دوی به هم مري، دوی هم نه پاتې کېږي. نو د دې خوشحالي او د دې دعوې د دواړه بس دي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. ونبلوکم، او موږ امتحان اخلو ستاسو بالشر د بدوالي والخیر او د پایدو. شر په معنا دلته کې د نقصان سره دی، او په نقصان کې دنیاوي نقصاناتو کې بیماریانې، غمونه، غربت، دا ټول پکې شامل دي. دغه شان د کې ګمراهي، د حرامو څیزونو استعمال در شر مصداق دی. خیر په معنا د فایدې سره دی، په فایده کې صحت او دغه شان د کې خوشحالي، مال، دولت، د راحت او د سکون زندگی، په حلال استعمال، په شریعت باندې عمل، دا ټول د خیر مصداق دی. الله تعالی موږ تاسو امتحان اخلو په شر او په خیر سره. تاسو ته مختلف موقع درکوو، کله به تاسو بیماران یئ، کله به روغ یئ. دغه شان کله به تاسو خوشحاله یئ، کله به خفه یئ، کله به غریبانان یئ، کله به مالدار یئ. او دغه شان کله به تاسو د حلالو چانسونه میلاویږي، کله به د حرامو زیات میلاویږي. تاسو ګورو چې تاسو کې څوک د الله تعالی د احکامو تابع اوسېږي، یعنې په تکلیفونو کې څوک د الله تعالی امر مني او په هغې باندې صبر کوي. او دغه شان ده کې په خیر په دوران کې چې کله دوی ته فایده ورسېږي، د دنیاوي راحت او سہولتو ته ورسېږي، په هغه ټایم کې څوک د الله تعالی شکر ادا کوي او څوک باغي کېږي، ګمراه کېږي. نو فتنتن دا دپاره د امتحان، دا حالات چې بدلېږي را بدلېږي، دې کې امتحان. الله تعالی مقصود دې کې امتحان چې د خلکو امتحان واخلي. کله چې سړی غریب وي نو په دې غربت کې ګوري چې دا د حرامو نه پرهیز کوي که نه کوي، او دغه شان په د شته حال باندې صبر کوي که د ناشکرۍ اظهار کوي. دغه صورت په بیمارۍ کې هم چې کله بیماري راشي دې څه وایي، صبر کوي که نه د بل څه وایي. غم چې راشي په غم کې دې څه وایي، څه کوي. نو دغه شان ده کې دوی ته د حرامو د حاصلولو چانسونه موقع ورته اسانه کړي چې دوی حرامو نه پرهیز کوي که پرهیز نه کوي. د ګناهونو چانسونه موقع ورته سیوا کړي چې دغه ګناهونو نه دی ځان ساتي که نه دی پکې اخته کېږي. او بل طرف ته کې صحت
ځنې خلکو له صحت ورکړي دې دپاره چې ګوري چې په دې باندې شکر ادا کوي که نه ادا کوي په دې کې نیک اعمال ډېر کوي که نه دی پکې ګناهونه ډېر کوي ګناهونو ته مخه کېږي او دغه شان د کې چا دپاره به مال دولت ورکړي ډېر شي ښه صحت ښه مال ډېر شي چې په دې کې دې باغي کېږي که نه په دې شته حال باندې صبر کوي او شکر ادا کوي د الله تعالی د دین پابند پکې پاتې کېږي دغه شان د کې ده ته به د ډېر مال سره سره د ګناهونو کولو چانسونه برابرېږي هغې کې به دی چې کېږي چې دی د ګناهونو نه پرهیز کوي که نه موقع پرست سړی دی او پرهیز ترې نه کوي دا ټول حالات به هر انسان باندې تېرېږي دې دپاره چې فتنة امتحان دی خلک چې کېږي هغې نه بعد به د دوی فیصلې کېږي و الینا ترجعون او خاص مونږ ته به تاسو سره واپس کېږئ د حساب کتاب دپاره یعنې که تاسو به ښه لاره لاړئ که بده لار باندې لاړئ هر څه چې مو وکړل که صحیح ژوند هم تېر که خراب ژوند هم تېر که بلې دواړو صورتونو کې به الله ته واپس کېږئ نو که ښه ژوند هم تېر کړی نو ښه بدله جنت او که بد ژوند هم تېر کړی نو بده بدله جهنم واذا رآك الذین او هر کله چې ویني تا لره هغه کسان کفارو چې کافران دي کافران نو هغه ضدي کافران مراد دي چې کم سره د پوی نه ضد ټینګ کړی دی ځکه چې کم ناخبره کافرانو نو ناخبره کافرانو اعمال داسې نه وو نو چې کم ضدي کافران یا ضدي کافران چې تا کله ویني ان یتخذونک دوی نه نیسي تا لره الا هزوا بغیر د ټوکو نه صرف ټوکې د پورې کوي تا چې ویني صرف ټوکې شروع کړي او بیا داسې وایي اهذا الذي ادا هغه کس دی یذکر آلهتکم چې یادوي خدایان ستاسو خدایانو پسې خبرې کوي هغه دا سړی دی په بدو سره یادوي نو دا زجر دی هغه خلکو دپاره چې هغه کافرانو د اسلام دشمنه خلکو دپاره چې کم د دین داعیانو پورې مذاق کوي هغه زمانه کې پیغمبرانو پورې مذاق کېدو او بیا د هغې وارثان حق پرست علما چې په دغه لاره باندې ځي هغې پورې به مذاق کېږي او د قیامته پورې به دا سلسله جاري وي نو د دغه مذاق کوونکو ضدي خلکو دپاره دې کې زجر ذکر کېږي او د هغوی الفاظ ذکر کېږي چې داسې نمونه الفاظ به استعمالوي الله تعالی وهم بذکر الرحمن هم کافرون وهم او دا کافران په خپله بذکر الرحمن د یادولو د رحمان نه هم کافرون دوی په خپله انکار کوي کافرانو د الله تعالی دپاره رحمان صفت نه منکر دی ول نه مانو دا مضمون مخکې تېر شوی دی ځای په ځای باندې په خپله د الله تعالی د صفاتو نه منکر دي او بیا د نبي علیه السلام باره کې وایي چې زمونږ خدایان او بتان یې بد یاد کړي دي نو مطلب دا ده چې دا خلک په خپله باندې د سخت عذاب مستحق دي او د سخت زجر مستحق دي لیکن دغه خلک دغه جهنمی خلک د پیغمبر مذاق وړاوي چې دا هغه سړی دی ټوکې پورې کوي چې دا غني کمزوری سړی دی زمونږ خدایان یادې بیکاره کار کوي داسې مطلب شو نو دا زجر شو هغه خلکو دپاره چې د پیغمبرانو او د دین د داعیانو مذاق وړاوي او د هغوی قباحت ذکر کول هم دي چې په خپله باندې علامات او قباحتونه په دې طریقه باندې دي خو مذاق به د نیکانو وړاوي خلق الانسان پیدا شوی د انسان من عجر د جلتینا یعنی انسان بد فطرت کې جلتی سیوا ده سأوریکم زرد چې زبا وخم تاسو ته آیات خپل نخې د قدرتونو فلا تستعجلون نو بجلتی سره یې مغواړئ زمانه دغه نخې ويقولون او دی وای متى هذا الوعد چې کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ هغه خلکو دپاره زجر دی چې کوم د قیامت منکرو مخکې سأوریکم آیات نه هم دغه آیاتونو نه مراد هغه نښې مراد چې کومې نښې د قیامت کافرانو به د قیامت باره کې ډېر زور لګاوه چې قیامت کله دی ورځې راوښایې څومره وخت ورته پاتې شو الله تعالی سره وعده وکړه چې د هغې نښې تاسو ته ښیم خو دومره جلدي مه کوئ چې وسې راوښایو کله به شي وبه نه شي په جلدۍ سره یې مه غواړئ دغه شان دوی به د قیامت نه په طریقه د انکار باندې تپوس کوو قیامت باره کې چې تاسو وایئ چې قیامت راځي نو وښایئ کله به راځي څومره وخت ورته پاتې شو څو کاله به څو ورځې به الله تعالی د هغوی دغه سوالات او د هغې جوابات ذکر کوي ویقولون او دوی وایي متى هذا الوعد چې کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ قیامت که رښتیا راځي نو تاسو وښایئ چې کله به الله تعالی وایي لو يعلم الذين كفروا که چېرته کې معلوم کړي وي هغه کسانو کفرو چې کافران دي حین هغه وخت لا یکفون چې دوی نشي بندولی عن وجوههم النار
د خپل مخونو نه وورو مخونو نه ور منې کولای نشي د انسان په بدن کې ټول نازک زګینې مخي او چې کله مخي په ور کې راګیر شنه نور بدن به یې سهاري ولا عن ظهورهم او نه د خپل شاګانو نه ولا هم ينصرون او نه د خپل ځانونو سره مرسته کولی شي چې ځان بچ کړي د ورنه آیات حاصل داري هم زجر دی هم تخویف اخروی دی چې په تاسو نو څه کې چې کله برازي کله به ناراضي دا غي د پاره تیارې پکار دي د جهنم د ور نه ځان بچ کول پکار دي هغه تیارې تاسو شته دي نه سړي بده تاسو د سراسر د دین دشمنان جوړ شوی او بیا د قیامت باره کې تاسو نه کوي چې کله به نو جراش نو سبق کوي جهنم لمبو کې بغیر شي خپل شاګان خپل مخونه به د ور نه بچ کول نه شي نو سبق کیږي یعنی ژوندم تبا کیږي نو تاسو نو وځي باندې تیارې ونیسئ تاریخ متعین کولو بځای باندې تیارې وکړي ځان بچ او خیارتیا ده په تاسو نو تاسو ګټه نشته ده بل تأتيهم بغتة بلکې دا به راځي تاسو د ناڅاپه تاسو تاریخ ته پوهیږئ چې څو ورځې پاتې شوي ورځې خبره پکې نشته ده دا به ناڅاپي راځي